درخواست کوم چې هغوی د دې محفل باقاعده آغاز د قرآن مقدس د تلاوت نه وکړي. بسم الله الرحمن الرحيم. هو الله الذي لا إله إلا هو عالم الغيب والشهادة هو الرحمن الرحيم. هو الله الذي لا إله إلا هو الملك القدوس السلام المؤمن المهيمن العزيز الجبار المتكبر سبحان الله عما يشركون. هو الله الخالق البارئ المصور له الأسماء الحسنى يسبح له ما في السماوات والأرض وهو العزيز الحكيم. صدق الله العظيم. جزاكم الله. د دې ختم القرآن او د دې نننۍ ورځې د انتخاب دوه درې خبرې چې دي هغه مشترک دي. تاسو په علم کې دي چې په 5 جنوري 1979 کې د دې اصلاحي کمیټۍ آغاز شو او داسې هیرې راغونډې شوې چې د هغې هیرو به زه نومونه هم دلته کې اخلم چې هغه سقوط چې دي نن الله پاک په یو څو اشکالو کې ژوندي پاتې کړي دي او بعضې د دې دنیا نه رخصت شوي دي. نو نن خو موږ دا به د یوې تاسیس په طور هم مناوو، خو د دې سره سره ریلیټډ خبره چې کوم دا هغه دا دی چې کوم مشران زموږ د دې کمیټۍ تاسیسي ارکان وو هغوی د دنیا نه تشریف وړی دی یا اوس چې دا کوم وفات شوي زموږ د کمیټۍ ممبران دي زموږ مشران دي نو دا د هغوی لپاره د ایصال ثواب یو ورځ موږ مناوو. او بیا دریم د دې ورځې مقصد چې دی نو هغه دا دی چې تاسو ګورئ چې د دې کمیټۍ نن 41 سال پوره شو، 140 کاله د دې کمیټۍ نن پوره شو. دا د الله لاکھ لاکھ شکر دی او دا د دې خبرې ثبوت دی چې دا کمیټي چې دی بې لوثه خدمت کوي، بې غرضه خدمت کوي، خپل پردی نه کوي، هر سړي ته ځان رسوي، هر یو کور جوړوي. نو دا 140 کاله عمر چې د دې وشو نو دا هم د دې خبرې یو ثبوت دی چې دا بې لوثه خدمت روان دی. نو نن به موږ زموږ چې کوم ارکان دي، زموږ چې کوم ممبران دي، د هغوی نه به موږ د تجدید عهد کوو. د دې کمیټۍ اغراض او مقاصد د دې کمیټۍ په 5 جنوري 1979 کې چې کوم عهد مشرانو جوړ کړی نو هغه عهد به موږ نن د دغې اراکینو نه چوتو چې په دې زموږ سره دې کاربن شي او خپل مال او جان چې دی هغه دې کمیټۍ ته او دې خدمتونو ته پیش کړي. نو دا 3 مقاصد دي د دې پروګرام. تاسو ته ما غرض وکړو چې دا کمیټي چې ده د دې په تاسیسي ارکانو کې زه به نومونه علمه نو دا د هغې ټولو د ایصال ثواب دپاره دی او خصوصا بیا چې کوم دا تازه زمونږ د کمیټۍ ممبران وفات شوي دي نو د هغوی د اجتماعي ایصال ثواب دپاره ختم القرآن شوی دی او باقاعده طور په بیا زمونږ د دې محفل صدارت چې کوم دی موږ جناب قاری غنی الرحمن صاحب ته ستایلی دی. زمونږ د دې محفل صدارت چې دی هغه به هغوی کوي. دیو به بیا د هغې ټولو اشخاصو دپاره د هغې مرحومینو دپاره دعاګانې کوي. په دې کسانو بیا هم وہی ارادے جن کی پختہ ہو، نظر جن کی خدا پر ہو، تلا تمخض موجوں سے وہ گھبرایا نہیں کرتے. په دې ورځو کې چې کم ملګري لاړو یقین په خدای وکړئ چې لکه زه زمونږ د کمیټۍ دومره تیر بان شو د علاقې یو باندې که موږ بیان کوو نو هغه دا خبره چې کتابونه پې ډکېږي خو دا د خدای لاک لاک شکر دی چې بیا هم زمونږ ډېر داسې کسان دي چې هغه دې کمیټۍ ته ځان وقف کړی دی او د څه وخته پورې خو زمونږ دا کوشش دی چې دا تنظیم دا کمپیوټر چې موږ نال کړی دی دې ته به اوبه تاسو ور هر ته وایي دا تاسو ته پاتې دی
زه ریاض نه خدای جنتونه ورکړي که په هغه بحث کوم فیروزشاه خان نه خدای جنتونه ورکړي په ذوالکرم په نیمه شپه به ما تلیفون وکړم ما به کوم ځای وی ریډي ولاړ یم حکم کوه راځه دغه شان زمونږ ټول هر یو ملګری په خپل خپلوس باندې په خپل دغه باندې نو زما عزتمندو تاسو ته زه د زړه د اخلاصه بیا په خیر یم او شکر دی چې په دې محفل کې شریک شوي او کم ختم چې موږ وکړو نو دا د دې ټول مردګانو الله تعالی وایي د موسی علیه السلام په زمانه کې هغه کله د خدای راز راته نو یو سړی و هغه چې به د خدای راز راته نه دی به په لاره کې ناست و یا الله ماله داره ماله داره ماله داره ماله داره چې کله موسی علیه السلام د خدای راز لاړ شو نو موسی علیه السلام الله ته ویل الله دا یو بنده دی او دا دونه ناسته دا روزانه نو ته ولې څه ولې نه ورکوې نه ورکوم نو هغه وایي که زما په اختیار کې ما به ولې هر څه ورکړی وي زه ولې نه ورکوم دې انفرادي دعا کې زما ټول مخلوق دی یاد کي چې زه د سوال قبول کړم نو عزتمندو زمونږ نننی د ختم قرآن د بابا آدم علیه السلام نه راواله د قیامت د ورځې پورې د الله په خزانو کې څه کمی نشته او دا څومره زمونږ رونه چې ناست دي او خصوصا دا څو شهدا موجوده مخکې وفات شوي کسان اقوام چې د جنت مرغۍ دي بېګناه شهیدان دي نو دا د هغو او ستاسو د مور د پلارو او د خویندرونو دا تحفه موږ درکوو دا ختم د هغو ټولو دپاره موږ د الله په لار کې وقف کړو او الله دې د هر یو ستاسو د هر یو ورور پلار نیکونه د قیامته پورې د مسلمانانو اهل ایمانو چې د هر پیغمبر په امت کې راغلي دي موږ وباخه او خدای دې قبول منظور کړي او ستاسو د ټولو بیا شکر ادا کوم چې زموږ په یو لنډ وکلان صاحبان ناست دي او د هرې پیشې خلک ناست دی سیاسي کسان ناست دي نو الله دې موږ له صبر راکړي خدای دې زموږ صبر جمیل نصیب کړي او کم خلق ظالمان ولې خدای دې تمیز نابود او تباہ برباد کړي چې زموږ یو یو هغه چې زموږ د سر کسان هغه نښه کوي نو الله دې په داسې قهر نازل کړي که نه د خدای په کور کې ولاړو چې د دې بچي او د دې خاندانونه او په هغې کې د هر چا ادارې دي او که بل دي که بل دي که دا کم چې یو ملک د خپل یو سړي تحفظ نشي کولی دا هسې نور څه مې په خوله کې نه خدای دې په خپله فیصله وکړي هغه خلک د خدای دړې وړې کړي تباه بربادي کړي چې د چا د لاسه زمونږ خویندې میندې رونه بچي جاړي نو دغه څو خبرې معذورت کوم او ډیره ډیره مهرباني ستاسو د راتلو او دا یو اپیل به وکړم چې د خپلې کمیټۍ سره ملګرتیا کوئ او انشاءالله دا به زموږ دا ملګري به مخکې روان والسلام بسم الله الرحمن الرحیم हम जुमला उहदेदारान इस्लाही कमेटी कांजू खुदावंद कुदूस को हाजिर व नाजिर जानकर हल्फिया तौर पर ये इकरार करते और लिखवा देते हैं कि हम अपनी मुफव्विज़ा जिम्मेदारी को पूरी ईमानदारी गैर जानिबदारी और खुलूस नीयत के साथ पूरी करते रहेंगे। इस बारे में हम किसी किस्म की तमा, लालच, अक़रबा परवरी, माली मुनफात, नस्ल परस्ती और ज़ाती अदावत व खुदगर्जी से बालातर होकर इज्तिमाई मुफाद में हद्दुल मक़दूर काम करते रहेंगे। ये ऐलान हम में से हर एक बाक़िल होश खाने खुदा में
ذات खुदावंदी पर कसम खाते हुए करते हैं अल्लाह ताला हमें इस आहद को वफा करने की तौफीक अता फरमाए आमीन ता दस्तखत मेंबर जनरल सेक्रेटरी और सदर मुखबल पर दस्तखत हो गए फाइल नबी मुंता چې هغه حاضر کړي الله تاسو ټولو راغلو مشرانو ته د علاقې معززینو ته په دې ښکلې ورځ باندې راتلو په خیر رالی وایم او د خدای په کور کې تاسو ناست یې د یو نیک مقصد دپاره چې زموږ د معاشره ګورئ ښه معاشره نه ده اگر چې زموږ دین موږ دا وایو چې د دنیا په ادیانو کې مکمل دین دی په دې کې سره د بدل نشته په دې کې څه کمی نشته خو که کمی دی نو په موږ کې کمی دی الله دې کي دا کمی زموږ نه وځي او موږ خپل دې دین ته مایل کي چې زموږ د معاشرې د هرې مسلې حل په هغې کې دی تاسو ډېر وخت به نه اخلم لکه څنګه عزیز احمد صاحب چې ووی نو دا کمیټي چې جوړه شوه نو دا ولې جوړه شوه ما په اخبار کې یو پیره دا لیدلی و لوستلی مې و چې یو سړي بل سړی وژلی و او هغه باندې په عدالت کې کیس چلیدو بالاخر عدالت فیصله وکړه چې د قصاص کړی شي د پلانې کس چا چې مرګ کړی و دا د قصاص کړی شي چې د هغه پته یې ولګوله نو 10 کاله شي چې هغه په خپله مړ و هغه قاتل په خپله باندې مړ و نو زموږ د ملک عدالتي نظام چونکې پیچیده و اخراجات پکې ډېر زیات راځي وخت هم ډېر زیات اغسته نو زموږ مشرانو څه کسان چې اوس زموږ سره نشته هغوی دا فکر راواغسته او انعام الرحمن صاحب پکې ډېر زیاته دلچسپي واغسته چې په دې کلي کې موږ یو کمیټي جوړوو اگر چې په هغه وخت کې داسې خلک هم وو چې یاره دا که څه ځان له مشري ګوري یا څه ځان له لار ګوري ورو ورو وخت دا ثابته کړه چې په هغې کې څه نه د پیسې لالچ و نه څه صرف یو مدعا وه چې الله راضي شي ځکه چې مانا که خطا کېږي مولوي صاحب بالناسي چې وان طائفتان من المؤمنین اقتتلوا فاصلحوا بینهم که چېرې ستاسو نه دوه طایفې دوه کسه یو بل په منځ کې جګړې کوي نو دا نور تماشه مه کوئ خوشحالېږئ مو تاسو منځ ته شئ او په هغې کې صلح راولئ بسم الله الرحمن الرحیم زمونږ درانه مشران غنی رحمان صاحب قاری صاحب بشیر احمد صاحب د کمیټې زمونږ ښایسته ګل یا نور نواب صاحب څومره ممبران چې دي د کمیټې هغوی ټول د دې علاقې ډېر عزتمندو د میډیا رونو او د چیرمن صاحب بچي چې کوم راغلي ټولو ته په جمع باندې السلام علیکم کمې کابینې چې اوس حل چوت کو نو دعاګانې ورته کوو چې الله پاک دې دې توفیق ورکړي او دا اصلاحي کمیټي یقینا که په دې باندې زه باس کوم نو ډېر اوږد به ځي دا د تاریخ یو حصه جوړه شوې ده او ډېر مشکل او ډېر ګران کارونه د دې په لاس باندې شوي دي د دې کمیټې کم ممبران چې وفات شوي الله دې هغو له جنت فردوس نصیب کړي او چیرمن صاحب زما د پلار په حیث باندې وو او یقینا چې زه د هغه دغه ما ته رایادېږي زما د اړه تېرېږي چې هغه په دې وروستۍ کې د دې پالج لږ دغه هغه ته شی و نو اثارو نه ما ورته ما چیرمن صاحب ډېر خدمتونه دې کړي دي او ډېره ګټه دې کړې ده خو نور د ځان خیال وساته
او پرېږده نو خلاص شه. خو چې زه به کله هم رالم نو ابه د ګلداد سره په موټر سایکل باندې تللی نو زه وایم چې د هغه په بخښنه کې خو ماته څه نه ښکاري چې یو سړی ځان وقف کړي او بغیر لالچ نه او د دوو مسلمانانو روغ رولیو خپله دغه ګټه او صندوقې پرېښی او اکثر د خلکو پیسې هم وړي نو الله پاک دې جلد فردوس نصیب کړي او بچو له دې ول الله پاک صبر ورکړي. بس دعاګانې به کوو او الله دې دې کمیټۍ له ښه قوت او طاقت ورکړي چې زموږ د علاقه پې ښه روښانه شي. السلام على من لا نبي بعده. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. لا خير في كثير من نجواهم إلا من أمر بالصدقة أو معروف أو إصلاح بين الناس. صدق الله العظيم. ستاسو د وړاندې د سورة نساء 114 نمبر آیات تلاوت کړی شو. په دې کې الله جل جلاله فرمایي چې ډېرې جرګې ډېرې مشورې په هغې کې خیر خیریت چې دی نه هغه نه وي سوا د دریو نه چې په هغې کې د صدقې حکم امر وي د صدقې دپاره د خلکو سره د مالی تعاون دپاره چې دی نو مشوره او میټینګ او جرګه وشي په هغې کې الله جل جلاله ډېر خیرونه یښودي دي. دویم نمبر د معروف د ښه کارونو دپاره چې په معاشره کې چې دی نه خیر خور شي نیکي خوره شي خلک چې دی نه هغه په امن شي په دغه سلسله کې چې دی نو څومره میټینګونه څومره جرګې هغه غوره او بهتره دي. او دریم نمبر چې دی نه او اصلاح بین الناس د خلکو په منځ کې چې دی نه اصلاح کول او زمونږ د دین بنیاد چې دی نه دا په اصلاح باندې دی. قرآن کریم کې فاصلحوا بینکم په خپل منځ کې صلح کوئ والصلح خیر صلح چې دی نه ډېره غوره او بهتره ده. وإن طائفتان من المؤمنين اقتتلوا فأصلحوا بينهما کچری د مسلمانانو دوه فرقې دوه ډلې د یو بل سره چې دی نو په جنګ شي تاسو د هغوی په منځ کې صلح کوئ. نبی اکرم صلی الله علیه وسلم چې کله مدینې منورې ته هجرت وفرمایو د هغه ځای څومره قبایل چې په هغې کې یهود هم وو نصارا هم وو هغه ټولې چې دی نه راجمع کړو او د میثاق مدینې په نوم باندې چې دی نه یو معاهده چې دی نه هغه تیاره کړه. دا هم چې نن کم عهد واغستی شو دا هم چې دی نه د هغې یو شکل دی ځکه چې په آخر کې الله جل جلاله د دې آیات چې دی نه فرمایي لا خیر فی کثیر من نجواهم الا من امر بصدقة او معروف او اصلاح بین الناس ومن يفعل ذلك ابتغاء مرضات الله. چا چې دا کارونه وکړل د الله د رضا دپاره څنګه چې په دې عهد کې وویلی شو چې په دې کې به نه د چا لحاظ وي نه به پکې اقرب پروري وي نه خپلولي نه چې دی نو مالي لالچ نه الله وایي فسوف نؤتیه اجرا عظیما دې ته به موږ ډېر لوی اجر ورکو هغه عظیم اجر د هغې اندازه الله لګولی شي مخلوق او فرشتې چې دی نه د هغې اندازه نشي لګولی. کم محفل چې دی دا په دغې بنیاد باندې دی مخکې هم چې دی نه د دې کارکردګۍ د ټول علاقې په مخ کې ده الله دې دې له نوره هم وده ورکړي. کم هلې ځلې چې شوي دي هغه دې الله پاک چې دی نو قبول کړي. کم ملګري چې نن نشته دی په دې محفل کې زموږ سره زمونږ دا ایمان او یقین دی چې د هغوی روحونو ته به یو ډېر عجیبه غوندې تسکین او خوشحالي چې دی نن میلاو شوي چې دغه کم په کم میشن کې چې هغوی تلي د هغې بیا یو تجدید وشو. الله دې په دغې عهد باندې موږ ټولو له د عمل کولو توفیق راکړي. کوم حضراتو چې دا ذمهداري په خپل سر باندې واغسته هغوی له دې الله پاک په ایماندارۍ سره د هغې د پوره کولو توفیق ورکړي. ټول په اخلاص سره درود شریف ووایي. اللهم صل علی محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم بارك على محمد عبدك ونبيك وصل على المؤمنين والمؤمنات والمسلمين والمسلمات. الہ العالمین دا ټول حضرات ستا په کور کې راجمع شوي دي په دې مقصد او په دې غرض باندې چې د الله مخلوق ته انسانیت ته هغوی ته د خیر او فلاح او کامیابي میلاو شي. هغوی جنګ جګړې دي چې دی نه او کوي نه هغه دې په کور کې دننه حل کېږي د هغوی خرچې دې هم نه کېږي د هغوی بېعزتیانې دې هم نه کېږي د هغوی د وختونو دې هم حفاظت کېږي. په دغه سلسله کې د ټولو حضراتو په دې یخه یخنۍ کې قرباني ورکړه. الله ستا په کور کې راجمع شوي دي دا ناست یې قبوله او منظوره کړي. څومره حضراتو نه چې نن موږ شو کېدلي یو هغوی په دې محفل کې زموږ سره نشته دی
الہ العالمین د هغوی روحونو ته کامله خوشحالي نصیب کړي، هغوی کې اعلی علیین او په جنت الفردوس کې اعلی مقامات هغوی ته نصیب کړي، د هغوی پسماندګانو له صبر جمیل ورکړي، خصوصا فضل کرم صاحب چې په نږدې وخت کې زموږ جدا شوی او د هغوی قربانۍ د ټولو د مخ ته وړاندې دي، الله پاک د هغوی له جنت الفردوس ورکړي. څومره حضرات چې راغلي دي الله دې ټولو له اجر عظیم ورکړي، الله دې د ټولو د هر طرف نه حفاظت وفرمایي، او الله پاک دا کم نوی قدم چې واغستی شو الله پاک دې دا بار ثابت کړي، او الله دې په دې کې ډېر خیرونه او برکتونه واچوي. سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين.